اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید دی چې ډېر جوړ سلامت او آباد به وي. الله مو ډېر جوړ سلامت او آباد ساته. او زه چې را کومه ویډیو کوم دا ضرور وګورئ او خو د ما دا خبرې په چا ولې بدې لګي نو معافي به رانه غواړم او معذرت راته کوئ او خو ښې راباندې لګي نو خامخا ضرور به شیر کوئ. زه د کاکه مو واقعیت یو څو ورځې مخکې په پېښور کې تاکال کې شوي وه، ظلم شوی، زیاتې شوی، جبر شوی مسلمان سره او پښتون سره چې دی همیشه چې دی زیاتې ظلم او جبر کېږي. پښتون چې دی یو مقام لري، پښتون چې دی یو ځای لري، پښتون چې دی دا یو داسې قوم دی چې دی په هر څه کې دی الله مخکې کړی دی، په دیندارۍ کې مخکې دی، په هر یو شي کې چې دی الله مخکې کړی دی. نو پښتون سره چې دی هر ځای کې چې دی نظراندازي کېږي، دی چې دی نظرانداز کېږي نو پښتون سره دا زیاتې نه دی پکار. او زه د ټولو مسلمانانو ته خاص کر چې کومو خلکو احتجاج کړی دی او کومو خلکو جذبات ښکاره کړي دي زه هغوی ته خیرات تحسین پیش کوم. خو ټولو مسلمانانو ته زه بیا دا ویم چې ټول پولیس اداره نه دي یادول پکار، ځکه چې ټول هلته پولیس ته کنځل کوي. ګوره په هر قوم کې په هر قوم کې په هر اداره کې خو خراب وي نو په پولیس کې هم خو خراب شته دی. په پولیس کې ایماندار خلک هم شته دی، عزتدار خلک هم شته دی، نیکان خلک هم پکې شته دی. نو چې تاسو کنځل کوئ نو خو هغوی ته هم کېږي. هغه سړي ته سزا پکار ده چې چا واقعه کړې ده، چا ظلم کړی، چا زیاتې کړی او داسې سزا ورته پکار ده چې د پاکستان په تاریخ کې چې دی دا یو ځای ونیسي. ځکه چې خلک یې چې معطل شو او سسپینډ شو، نه معطل مونږ ته منظوره ده او نه سسپینډ مونږ ته منظور دی. او چې دی دا ډسمس پکار دي چې خلکو ته پته ولګي سبا به بیا داسې څوک نه کوي. ځکه په پاکستان کې ډېرې واقعګانې وشي او هغې باندې چې دی خاورې واوړلی شي او پټې شي. کاکا ته واقعه وشوه د هغې پته ونه لګېده، په مردان کې واقعه وشوه د هغې پته ونه لګېده، په قصور کې واقعه وشوه د هغې پته ونه لګېده. په پاکستان کې داسې ډېرې خبرې لاړې شي راشي او د هغې پته ونه لګي. دې مستقل حل پکار دی چې په پاکستان کې زیاتې وشي، شعري سره ظلم وشي، د هغې چې دی رزلټ پکار دی. زه د ټولو مسلمانانو ته او خاص کر اعلی مقام خلکو ته، مشرانو ته، حکمرانانو ته زه دا ویم چې دې خبرې حل وباسي او دې سړي ته چې دی انصاف میلاو شي. او زیاتې شوی دی، ظلم شوی دی، په هره اداره کې خو خراب وي خو ټول خلکه ټول پولیس نه دي یادول پکار. نو او دا کومو ایس پي دی، ډي اس پي دی، ایس ایچ او دی چې ده ته داسې سزا میلاو شي چې سبا بیا داسې څوک نور پولیس والا او نور خلکو چې دی ونه کړي نو دا به هغوی دپاره یو سبق شي او یو سبق په ورته جوړ شي، بیا به بل څوک داسې نه کوي. او هر مسلمان ته، هر پښتون ته، هر انسان ته چې دی پکار وي چې د بل مسلمان احترام وکړي، د بل مسلمان عزت وکړي. ته چې د چا عزت وکړي هغه د تا عزت وکړي. نو ډېر خلک چې دی د خپل د اقتدار نه، د خپل مشرۍ نه، د خپل کورسۍ نه چې دی غلطه پیدا کړي، لکه څنګه چې دی ایس ایچ او، ایس پي او ډي اس پي واغشته. نو دا نه دي پکار په پاکستان کې بیا په مسلمان په ملک کې بیا د کلمې په نوم باندې جوړ شوی ملک چې دی په هغې کې داسې ظلم او زیاتې کېږي. او خلک دی زه اوس هم د کومو خلکو چې احتجاج کړی دی او د کومو خلکو چې دی خپل جذبات ښکاره کړي دي دا هغوی ته خیرات تحسین پیش کوم. او ما دا خبرې چې په چا باندې بدې لګېدلي نو بیا هم رانه معافي غواړم، بیا هم رانه معافي غواړم. او خو ښې راباندې لګېدلي او خبرې به صحیح کړي او نو بې شعر هم کوي ضرور. خو په پاکستان کې چې دی د کلمې په نوم جوړ شوی دی، خو اسلام په نوم جوړ شوی، خو د اسلام په نوم پکې کارونه ډېر کم کېږي. نو پکار دی چې مونږ د اسلام په نوم باندې او اسلام باندې چې دی په خپل دین باندې ځان پوه کړو، په اسلام باندې ځان پوه کړو، په شریعت باندې ځان پوه کړو. هغه مطابق چې دی مونږ خپل پاکستان آئین چې دی په هغې باندې کار کوي، عدالتونه چې دی د شریعت مطابق چې دی کار کوي، اسلام مطابق کار کوي. او څونه ادارې دي چې هغه د اسلام او د شریعت مطابق کار کوي نو هله به نظام چې دی هغه سم روان وي او پاکستان مې الله باز ساتي.
پاکستان هلته دی الله باز ساتي، پاکستان تر قیامته پورې الله باز ساتي او الله دې هر شر نه هر مصیبت نه پاکستان محفوظ وساتي او انشاءالله تعالی داسې پښتانه او چې په پاکستان کې وي او داسې غیرتي پښتانه چې په پاکستان کې وي نو پاکستان به انشاءالله تعالی تر قیامته پورې آبادي. الله دې په پښتنو کې چې دې اتفاق پیدا کړي، چې اتفاق وي مونږ سره دا ټوله دنیا یو ځای شي، نو په پښتون سره په اتفاق باندې چې دې نشي جنګېدی او انشاءالله تعالی الله دې موږ دعاګانې کوو الله دې پښتنو کې چې دې اتفاق پیدا کړي او اتحاد پیدا کړي او الله دې پاکستان آباد ساتي او د پاکستان کې چې د شریعت مطابق دی الله قانون راولي، د شریعت مطابق دی الله فیصلې راولي، نو انشاءالله تعالی بیا به چې موږ خوشحاله وي، سکون به وي، راحت به وي او نه د غیرو خلاف د غیرو قانون چلیږي نو بیا به چې مسلمان ته تکلیف هم وي، مصیبت به وي، پریشانه به وي. الله دې موږ ډېر جوړ او آباد ساتي. الله دې ټولو مسلمانان په خیر خیریت باندې چې دې آباد او الله دې پاکستان چې دې تر قیامته پورې آباد ساتي. والسلام.